سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر 9 آیت کریمه کې الله تعالی زورن ورکی په انکار د پیغمبر باندې د خلکو د پیغمبر نه انکار کو او پاغه باندې اعتراضونه کول داسې اعتراضونه چې هغه مناسب نه وو لکړمبه اعتراض هغه دی دا کو ما لهذا الرسول یاکل الطعام د پیغمبر لس شوی چې د خوراک کوي یاکل الطعام راضی او د چې نه هغه خوراک کوي دا اعتراض بے ځای ځکه پیغمبر انسان دی او انسان بغیر د خوراک سکاک نه هغه وخت نشي تیرولی دا د بنیادی ضرورت دي بنیادی ضرورت هغه به د خامخا ځان له حاصلې زمون مفتی صاحب منتظل العالی هغه ویلی یو ځل هسپتال کې مو زلزلہ رااله و امام را منډه کړې هسپتال د آبادین راوتم یو سړی راته وی چې ته مولا مې ته منډې وې ما ته چې مولا یم نو ولې خدای قهر لچې نو غاړه ورکمه دا د ذهنیت داسې جوړه چې دی به نه یېرېږي نه دا او فطري یېرې دي موسی علیه السلام هغه د مار نه یېرېدلی او په شا شوی نو دا د نبوت سره څه منافي خو نه ده پیغمبر هم دی خو فطري یره خو پکې شته انسان دی که نه نو دی وایي ما لهذا الرسول یاکل الطعام د پیغمبر له څه شوي دي چې دی خوراکونه کوي ویمشي فی الاسواق او بازارونو کې ګرځي بازارونو کې ګرځېدل د خپل ضرورت لپاره هغه جایز دي یو انسان هغه چې بازار ته ځي او ضرورت به یې که نه خو نه ګرځي که نه فضول بازار ته تل هغه بیا ښه خبره نه ده ځکه په بازار کې بدنظري کېږي بازار کې مختلف قسمه ګناهونه یې هغې کې دی بغیر د ارادې نه شریکېږي نو که ضرورت نی نو بے ضرورت بازار ته تلل نه دي پکار او که د ضرورت دپاره لاړې نه هغه ځای د اعتراض هم بیا نه دی زمونږ دور کې هم داسې یاره که دا مولوي صاحب د دې چې نو چکر لځي او دی پلاني ځای ته لاړه او چې چکر و هلکه چې نو دی ځای کې چې نو خوراکونه وکړل هوټل ته لاړل ته خوراک وکړو دی هم دا کارونه کوي نو ولې چې مولا شو نو دا کارونه ولې ناروا شو او خدای نعمتونه دي ملاویږي ورته نو دي خوري که نه څه بده خبره خو نه ده نبی علیه السلام داسې هم شوي دي چې روغ چیلی چې نه هغه سور شوی دی نبی علیه السلام ته مخې ته یې ښودی شوی دی او سره د ملګرو نبی علیه السلام خوړلی دی او که نه وه نو بیا په هغې پسې ګرځېدلی نه چې لکه کوم ځای کې به یې داسې ښه غونتې خوراک چې لړ شو ورله او خپل کار یې ورپسې چې نو شاته پرېښودی نه خپل کار یې جاري ساتلی دی او هغې سره سره که میلو شوی ده نو خوړلی هم ده نه ده میلو شوی نو ګزاره هم کړی ده نو دا د ملاتوب سره څه چې نو منافي کارونه نه دي چکر له لاړ چې نو داسې ځای ته سیل له تل چې هلته بې پردګي ده هلته د ګناه کارونه دي هلته چې نو پردی زنانه دي د هغې نه سیټه کېدل پکار دي داسې ځای ته وله تلل نه دي پکار نور که داسې د دې دپاره چې یاره ارام میلو شي یا چې نو ذهن تازه شي د هغې دپاره چېرته چې نو قدرتي ښایسته ځایونو ته لاړه وګرځېد نو څه بده نه ده یا چېرته ښه خوراک وکړو نو دا چې نو څه بده نه ده یا به وایي هلکه دا مولوي صاحب دغلته څه له ولاړو وګوره چې نو دی هم په لاره کې ودرېږي نه به ضرورت دپاره ولاړ او دی وایي دی دغلته څه له ولاړ دی نو ته چې به ټوله ورځ او شپه ولاړې هغه انسان نه د هغه به ضرورت نه وي هغه به څه لروتې نه وي هسې اتیا شلې کارونه دي د انسانیت د تقاضو مطابق چې کوم ضروریات ستا دي نو دغه ضروریات د پیغمبر هم او دغه ضروریات د مولا هم دي نو که هغه ضروریاتو د پوره کولو دپاره هغه چې نو یو کار وکړو نو هغه جایز کار یې وکړو نو په هغې باندې ته ولې هغه ملامته کوې ولې ورپسې لګیا کېږي نو دی به هم وایي دی خوراک کوي او دی په بازارونو کې ګرځي او بل اعتراض لولا انزل الیه ملک یره د سره یو فرشته ولې نه راځي اولنۍ خبره دا وه یره انسان خو پیغمبر نشي کېدی
پکار دا چې پیغمبر ملائکه او ملائکه مونږ ته چې نه هغه بیان کو او بیا دا غینه لګراکته شوې ځا انسان د پیغمبر وی او چې ملائکه سره ګرځیدا او هغه ویل چې دا د الله پیغمبر دی او چې چاته انکار کو نه هغه سزا ورکول سپېړې ورکول نو دا خبره هم صحیح نه دا غي او جدا ده چې دا دین الله تعالی را لګره هر چا اختیار ورکړي چې ته په خپل اختیار باندې مسلمانېږي او کنه که په خپل اختیار باندې یو سړی اسلام قبول کو مسلمان شو ډیره خره الله تعالی به اجرونه ورکړي ثوابونه ورکړي یو سړی هغه په خپل اختیار باندې نه مسلمانېږي هغه یې په کفر باندې زم بس جهنم ورلزه جهنم تیار که په زور الله تعالی هغه خلق مسلمانونه ټول خلق بوس مسلمانان یو کافر هم په مخ د دنیا باندې نو الله وی سوره مائده کې لکن یبلوکم فیما آتاکم الله امتحان کوي پتا سو باندې پاغه کې چې درکړي تاسو پیغمبر را لګره قرآن را لګره موت باندې امتحان دی موت اولنې خبره موت دا منو کنه مو کومو مننو بیا امتحان دار چې دی کې سدي پاره باندې مزان پوه کو کنه او جزان مو په پوه کنو بیا په باندې عمل کو نه کو دا مسلسل امتحانات هغه چې په انسانانو باندې دي نو دی به لولا انزل الیه ملک ولنشی نازلول د سره یو فرشتہ فیکون معه نذیرا نشید د سره چې نو ير ورکونکې وقالو ویلی ما لهذا الرسول سشوی دی پیغمبر د پاره یاکل الطعام خرچن طعام ويمشي في الاسواق او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ولنشنازل ولدتا ملک فرشتہ فیکون معه نذیرا نشید د سره ير ورکونکې